مفتي منیر شاکر صاحب نړومبی تپوس چې کوم دی هغه زما په دغه حق کې دی د رب پیژندلو دپاره عشق حقیقي ضروري دی خو د دې عشق حقیقي دپاره څه پکار دی جی نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو مینوالو یارانو دوستانو او مسافر ورونو دلشاد خاکسار یو ځلې بیا تاسو ته د اورمر نیوز افیشل د طرف نه مخاطب دی د مفتی منیر شاکر صاحب د درسګانه ډیرو مینوالو او ډیرو کتونکو ملګرو په موبایل باندې رنګونه هم وکړل چې منیر شاکر صاحب سره ستاسو بل پروګرام رانغو مونږ ورته په انتظار یو سترګې په لار یو هغوی زمونږ کوېسټنز هم خوښ کړي دي او د مفتی منیر شاکر صاحب چې مونږ له بیا د هغې کوم جوابات راکړي دي نو هغوی هم دلیلي جواباتو سره ډېر خوښ کړي دي نن مونږ بیا یو ځل په خپل چینل کې هم د مفتی منیر شاکر صاحب په درسګاه کې مفتی منیر شاکر صاحب سره موجود یو څو سوالات ورله مونږ راوړي دي د هغې سوالاتو جوابات چې کوم دي زمونږ سوالات به هم مینوال او کتونکي واوري او د هغې جوابات چې کوم دي هغه به هم د مفتی منیر شاکر صاحب د خولې نه واوري منیر شاکر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته خاکسار صاحب الله مراوله امین الله مو د عزت د ژوند سره او د روغ صورت او د ښه صحت سره ژوندي لره مفتی منیر شاکر صاحب نړومبی تپوس چې کوم دی هغه زما په دغه حق کې دی د رب پیژندلو دپاره عشق حقیقي ضروري دی خو د دې عشق حقیقي دپاره څه پکار دی جی بسم الله الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم اټولو نه اول خبره دا ده خاکسار صاحب د مسلمانانو په خلو باندې زیاده تر لفظ د عشق ختلی دی اسلام کې د الله او د رسول د پاره د قرآن په آیاتونو کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په گفتگو مبارکه کې د عشق ټکی نه دی استعمال عشق لفظ چې دی دا د او باشو خلکو ټکی دی او دا د او باشه او د بدماشه او د نجایزو امورو د پاره استعمالیږي عام طور باندې تصوف والا دا ټکی مشهور کړی دی قرآن و سنت سره د خلکو تعلق کم یا نشته برابر دی نو الله چې چرته هم لفظ ذکر کړی دی نو د حب لفظ استعمال کړی دی پیغمبر هم قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله نو ټولو نه اول خبره خدا ده چې د الله د مینې یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مینه چې الله د حکم تابع وي هغې مینې د پاره د محبت لفظ استعمالول جایز دي د عشق لفظ استعمالول اسلام کې ناروا دي موجود نه دي ثبوت یې نشته دویمه خبره ده چې الله سره به موږ مینه څنګه کوو قانون دا دی چې تر څو پورې کم ذات تا پیژندلی نه دی او د هغه صفات تا ته نه دي معلوم نه هغه سره مینه نه کیږي که تا خیال کړی مینه چې دی دا صرف ذات سره نه کیږي صفاتو سره کیږي لکه مثال په طور باندې یو سړی وی چې زما خاکسار صاحب سره مینه ده نو د خاکسار صاحب چې څنګه ذات ته باډي ده داسې خو د اغورورم ده د دغم ده د ډېرو خلکو ده خو خاکسار سره چې یو سړی مینه کوي خاکسار کې به خاص صفات وي د هغو صفاتو په وجه به سړی په ده باندې مین وي او د سره به یې مینه وي نو د رب العالمین ذات سره چې تر څو پورې چا د هغه تفصیلي صفات نه دي پړاو کړي هغه سره مینه څوک نشي کوی کیږي نه ځکه چې صفاتو نه ناخبر دی فلاني ځای کې یوه جنۍ ده هېڅوک هم پرې نه میینېږي خو که کله صفت بیان شو چې ډېره ښکلې ده لږه مینه پیدا شي وړه ځواني ډېره ښایسته ده نور هم خلک ور جوکاو شي نو د الله جل جلاله بېشماره صفات دي مخلوق ته نن یا څومره راغلي دي خو دي بېشماره صفات
او هغه د صفاتو چې کومه لویه فلسفه ده هغه قرآن کې ده. نو زمونږ عوام چې دي دا قرآن لولي نه، علما یې ورته ښایي نه علماو قرآن سره سوا د تلاوت نه تعلق شته نه د عوامو شته. او الله پاک چې کله خپل کائنات مخلوق پیدا کو نو هغوی ته خپل اډرس او خپله پته راولېږله. قرآن وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته الله جل جلاله فرمایي چې کچرې دا خلق تا نه کله زما پوښتنه وکړي چې الله چرته ملاویږي، الله څنګه ملاویږي، نو دوی ته ووایه چې الله تاسو ته ډیر نږدې دی. وإذا سألك عبادي عني فإني قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. بندگانو ته ووایه چې زه تاسو هر سوال قبلوم خو زما پته کمه ده هذا وان هذا صراطي مستقیما فاتبعوه. ما ته لار دغه د قرآن راغلی ده. منږ ته مولیانو مختلف کتابونه راوړاندې کړل، مختلف مذهبونه مسلکونه یې راوړاندې کړل، قرآن یې صرف د تلاوت کتاب وګرځو. نو الله سره مینه به هله کېږي چې د الله صفاتو نه خبر شي. او د الله صفات بغیر د قرآن نه معلومېدل، د الله مینه د الله ته لاره د قرآن نه بغیر لټول دا جنون دی. د دې عشق حقیقي دپاره د عشق مجازي چې کوم دی دا ضروري نه دی. خو دا ما تاسو ته ووی چې اول خو د عشق لفظ ما استعمالوه. نمبر 2 خلق وایي چې یاره کچرې سړی محبت حقیقي کوي نو هغې ته محبت مجازي ضروري دی. دې سوال کې د خاکسار صاحب او د خلقو ذهن کې فوراً محبت مجازي کې د جنۍ او د هلک عشق او مینه خلقو ته ذهن کې راځي. دا څه ضروري خو نه ده. مور پلار سره هم مجازي محبت دی. لکه یو شاعر وایي چې مینه وکړي سړی پوه شي په معنی د ژوندون ډېر څه ترې جوړ شي خو چې اوسپنه د اور وځي. ویمه که نه محبت پکار دی، مجازي محبت پکار دی، خو مجازي محبت مثالونه یوازې د جنۍ او د هلک په شکل کې خو نه دي، د ښځې او د خاوند په شکل کې هم دي، د مور او د پلار او د اولاد په شکل کې هم دي، د دوست او د دوست په شکل کې هم دي، د وطن هم سړي ته محبوب وي، هغې باندې هم سړی مین وي. نو دا ټول هغه مثالونه دي چې جایز مثالونه دي. پکار دی چې سړی د خپل ذهن توجه د جایزو مثالونو طرف ته راواړوي. واقعي خبره ده چې دا جایز محبتونه مجازي دا یو پل دی د حقیقي محبت دپاره. ډېر بخښنې سره دا سوال کوم مفتي منیر شاکر صاحب مجازي محبت کړی دی؟ ډېر پلار سره زما داسې محبت و چې د پلار په وفات باندې زما نیمه زندگی تباه شوې ده. مور سره زما داسې محبت و چې د هغې په تلو باندې زما نیم ژوند ختم شوی دی. نو دا داسې ډېرې مینې چې هغه جایزې مینې دي هغه الحمدلله زموږ شته دي، خویندو سره، ورونو سره، ستا غونې ملګرو سره. ښه